وشو چې نه به شي شوي دي دا ټول ګران کار دی دا کټ کول هم ګران کار دی الهلم ها لا تاتي هغه دروزه سره سره یې دې ته وایي چې دا د روز غذا ده سپیو شیلیو هغه دې ته د روز غذا وایي دا شی ورک شوی دی راته خط دا خو ټوګای دا یو کسب دی بس په دې خبر صبر لك ټایم وشته راوړي نه د دې لاسونو خاطر څه ځان نه دا څنګه ده دا هر یو لکه دا یاسینه ته الته کې ورځ بریفینګ ورکوي فاته ودرې د دې پاتې څه کارلا او د دې پاتې چا نو شي ټیک دی ټیک نو شي نه هغه ټیک ده لکه مسله دا و چې لکه هر یو ورک ځان ما یو په فینر ټای کوګل ما څه گزاره کوي کورسې را باندې ماته نشي اوپر وځي کې زبردست ډیکوریشن دی زبردست سیزونه دي دا چې موږ دا اخلو دا زموږ لوکل جوړیږي لوکل خلک یې جوړوي چې موږ دا سیزونه جوړول شروع کړو دې خلکو پرمختګ وکړو دې خلکو دغه وکړو دا خلک عمل شي ځکه یو ایټم په 100 روپۍ دی اخر څه ارنینګ راشي هغه ته پیسې راشي زموږ دا خبره ترقي وکړي چاینا ضرورت نور مطلب ولې یار ساين ولې دا سپرای دي دا دغه دي دا پکې د بردسي دا دا د پخوانو دا باندې ټول دا مختلف کشمیر غزاګانې کړي دوه غزاګانې په دغه کې دوه غزاګانې په شوي دا دوی زموږ یو ثقافت او زموږ نه جوړېدل بل دا تاسو نه ده په دې کې کار کې په دې کې وسره چې موږ دا ساده دا څنګه موږ کوو دا موږ بندوري نمونه بهر ملکونو ته بهر دغه دا موږ خودلې شو زموږ علاقه دې سره جوړه کړې چې تاسو دا څنګه بل زموږ په علاقه کې بدلته کې
داسې موږ په دې ډیوه کالج کې داسې سنټر جوړو دیر کلچر سنټر چې هغه به سنټر یې پای کې به حجرې په هغې کې به دا پخواني سامان نه ښه زبردست لګېدلي مخامخ دا به زموږ لپاره یو سسټینیبلټي د دې پروجیکټ دا حجره به وي دا به ټول څوک راځي دې حجره کې به هر څیز موجود وي وګورئ چې چک او دا تنور دی دا زموږ علاقو کې خلک جوړوي او دا زنانه د زیات تابع دغه دی هنر دی او که چېرې دې ته دغه ورکړی شي ځکه چې یو تنور په 100 روپۍ باندې کم دغه باندې دا دې ته ترقي ورکړی شي دې ته دغه ورکړی شي بل دا لوښي دا زموږ د لوکل هنر دی لوکل سواد کې جوړېږي دلته هم جوړېږي که چېرې دې ته دغه وشي دا کیلونې را څه شی دي وړوکي وړوکي څیزونه دي که تاسو سوچو چې په 100 روپۍ یو دی کم از کم که داسې څیزونه صادرېږي دغه کېږي زموږ حجرې او زموږ بیټکونه به ښایسته وي بل زموږ خلکو ته وښایي دا منګیري که سړي په دې کې اوبه پرتې وي په طور یو نمونه خو ځان سره په کور کې وساتئ کم خوند د دې په اوبو کې وي که نه ورته کولر کې وباسو چې بلا خوند یقین په کنډولې به ورسره د جوړېږي دې نه کیلونې هم جوړېږي ډېر څیزونه جوړېږي که چېرې دا څیزونه مونږ داسې دغه کوو او دا زموږ په ځګونو کې دا پراډکټ شته زموږ په دې غرونو کې به دغه کېږي دا نه ضایع کېږي که دا راځي د دې نه ډېر څیزونه جوړېدی شي دا ښکاری د دې څه ښکاری 10 کاله وشي قاعده اعظم ډوډۍ دېش کله دی وی کنه نو ما وی چې دا دروغ وایي شي دې ته دغه ورکړی شي زموږ په ملګری کې تقریبا 15 کارخانې دي شپږ که چېرې دې ته دغه ورکړی شي کم از کم دا زموږ خلک په بهر ملک کې مزدوري نه کوي دغه به نه کوي دا د لاس هنر دی که چېرې دې ته پرمختګ ورکړی شي موږ د حکومتي چارواکو نه او د حکومتي واکدارانو دا تمه لرو چې هغه دې هنر ته زیات توجه ورکړي داسې سنټرې قایم کړي داسې دغه قایم کړي یا داسې سکیمونه قایم کړي چې هغه دا هنر مخکې پنجاب دا چې موږ وړو کوس حواله دې به لري خیر موږ مرغۍ نه وایو دغه نه کوو زموږ یو ثقافت دی موږ به دا ساتو دا د ورېدې د ماشومانو انټرټینمنټ لپاره هټیکان دي تاسو منګه واپس د خپل هنر ته د خپل کسب ته او د خپل غریبۍ ته او د خپل ایجاداتو ته موږ توجه ورکو نو زمونږ په دې وطن کې ډېر لوی پوټنشل یو ډېر لوی دغه پکې موجود دی خو زمونږه ما دلته ټوکرۍ ولیده خو تاسو اوس وایئ چې کوم بچي ټوکرۍ جوړولی شي ما دلته شکور ولیدو یعنې دا دې خبرې غرض مې دا دی چې موږ د خپل ثقافت او د کلچر تش د نوم د حده پورې خبرې کوو ډېرې لوی بدقسمتۍ نه کلچر او ثقافت زمونږ صرف رباب او منګي ته پاتې شوی دی شپېلۍ ته پاتې شوی دی چې موږ د کلچر او د ثقافت ذکر وکړو نو موږ یاره هغه یو څیز نو هغه په خپله به د دې قوم او د دې پښتون قوم یو ځان له دغه وه چې قوم به یې راخبرو نو هم په نغاره به یې راخبرو چې دغه روجې موږ به د سحرې چې خلک به پاسېدل زما په دې عمر کې چې ما ته یاد دي نو دلته به چې یو ډمامه وشو نو ټول خلک به د هغې سره پاسېدو چې بهی ډمامه وواله شو ډبی او ما خو اورېدلي دي چې په دې سرایي په دې پړاو کې هم چې د کشمیر غزا له خلک تلو هم یې ورته په دغه حواله باندې اطلاع ورکوله نو زما د دې مقصد دا دی چې موږ له دا پکار دي چې موږ په خپل کلچر په خپل ثقافت په دې باندې موږ توجه هم ورکو او موږ بچي په دې باندې هم دې طرف ته او زما بچي په سعودي عرب کې په شګو کې مزدوري کوي خو دلته کسب نه کوي او دلته په خپله زمینداره ورته ځان بدې ښکاري
او دلته په خپلو سپلو او په خپلو بوټانو جوړولو په خپله ټیلرۍ او په خپله ټوپۍ او په خپله هغه څیزونه چې هغه دلته زنانه په کور کې تاسو یقین وکئ دې مشینانو دا ښځې ټولې بیمارانې کړې زنانه دا ځکه چې هغې کې به سوباړی هغې کې به اوبه وي په هغې کې به جامې مینځلې بیا به د هغې سره یو ورزش هم کېدو اوس هغه څیز ټول مشیني ژوند ته لاړو نو لحاظه د صحت باندې هم ډېر بد اثر او بې ځای هغه وسایل هم بې ځای د دې کلچر د دې شو موجوده حکومت په خپله باندې دې ته یو ډېر لوی توجه ورکړې ده او یو ډېر خپل لوی ډایرکټریټ خپل منسټري او په هغې دپاره د خپل بجټ او زما دا یقین دی چې موږ د دې بینګ فاینانس منسټر په حیثیت باندې هم زمونږ ما د هغې سره میټینګ شوي دي او هغې چې څومره د فنډ ډیمانډ کړی دی دومره ول موږ فنډ ورکړی دی چې دومره فنډ به په دې منسټرۍ کې خرچ کېږي چې په هغې کې بچي هنرمند شي بچي سکل یاد کړي بچي په خپلو پښو باندې ودرېږي او بچی د دې جوګه یوه ټوپۍ د خال او دا دغه دا نن په د 1200 د 1500 نه د یوې ټوپۍ قیمت واوښتو تاسو راته دا ووایئ چې د یو مزدور دیاړي 500-600 روپۍ به زما په خیال به مشکل نه هغه هم نه میلاویږي خو چې یو زنانه ټوپۍ جوړوي نو چې زه یم چې دا 500 روپۍ د دې په دې میټیریل باندې خرچ راله دا 1000 روپۍ هغې ته د سهار نه ماښامه پورې هغه ټوپۍ جوړولی شي که په دې طرف چا توجه ورکړه زه د دې ستاینه هم کوم په دې حوصله افزایي هم کوم او هسې د دې مشرانو د کشرانو د دې شوق د دې نه راته یو اندازه ولګېده چې په خلکو کې جذبه شته په خلکو کې مینه شته په خپل خلکو کې خو موټیویشن غواړي او ریاض حسین صاحب ناست دی دلته به والیبال کېدو او دا ټول خلک به راجمو دلته به کبډي کېده دا ټول خلک به ورته راجمو دلته به ټیکان کېدل دا ټول خلک به ورته راجمو نن هر سړی د موبایل په کې ځان له اړم دی او هغه اجتماعیت هغه سوشل لایف دی بالکل ډیټ کو دی ختم کو که سړی دا وایي چې زه په نیټ او په میډیا باندې دومره ډېر زیات پوهېږم نو زه درته وایم چې دی یو ځانځاني غوندې راوسته دی وایي هغه د حجرې په هغې کې ناسته د هغې کې د مشر نه زده کړه په هغې کې کشر به په خپله باندې یو څیز زده کوو ته اوس چاته ووایه نو هغه څیز زمونږ د دې کلچر نه ووتو حجره زمونږ نه ووته جومات زمونږ نه ووتو دې وجې نه زه دې پروګرام زه ډېره زیاته ستاینه کوم انشاءالله موږ به د دې حوصله افزایي هم کوو او حکومت د دې ذمواري اخیستې ده حکومت په خپل ځای باندې انشاءالله خو زه بس نوي نسل ته او ځوانانو ته چېرې موږ کې اعتماد پکار دی په موږ کې د هنر او د زده کړې او په موږ کې د خپل کلچر دې طرف ته یو توجه پکار ده چې دا په موږ کې راشي قومونه دا قوم به دا به ډېر لوی مخ په وړاندې باندې ځي او زما یقین دا دی چې دې قوم ته د دې بیس نه یو بهترین خودي ورته میلاو شي دا د خوددارۍ پیغام دی پیغام په دې کې نو چې دا خودي په من کې په دې قوم کې دا خودي صلاحیت په دې خلکو کې شته او حکومت دې طرف ته توجه ځکه ورکړې ده په هر چینل باندې د میډیا په ذریعه هم پریکټیکل د ورکشاپ په ذریعه هم او دغه شان د پروجیکټونو په ذریعه هم او موږ د هغه ډونر ایجنسو او د هغې خلکو مشکور یو چې هغه زمونږ سره تعاون کوي او زمونږ د یتیمانو سره زمونږ د غریبانو سره زمونږ د هغه خلکو سره زه هسې تللی وم څو ورځې وړاندې د بلو سایډ ته هلته یو ټورنمنټ مې د ډسیبل د سپیشل پرسن ټورنمنټ مې وکتو هم کوم په دې حوصله افزایي هم کوم او هسې د دې مشرانو د کشرانو د دې شوق د دې نه راته یو اندازه ولګېده چې په خلکو کې جذبه شته په خلکو کې مینه شته په خپل خلکو کې خو موټیویشن غواړي او ریاض حسین صاحب ناست دی دلته به والیبال کېدو او دا ټول خلک به راجمو دلته به کبډي کېده دا ټول خلک به ورته راجمو دلته به ټیکان کېدل دا ټول خلک به ورته راجمو نن هر سړی د موبایل په کې ځان له اړم دی او هغه اجتماعیت هغه سوشل لایف دی بالکل ډیټ کو دی ختم کو که سړی دا وایي چې زه په نیټ او په میډیا باندې دومره ډېر زیات پوهېږم نو زه درته وایم چې دی یو ځانځاني غوندې راوسته دی وایي هغه د حجرې په هغې کې ناسته د هغې کې د مشر نه زده کړه په هغې کې کشر به په خپله باندې یو څیز زده کوو ته اوس چاته ووایه نو هغه څیز زمونږ د دې کلچر نه ووتو حجره زمونږ نه ووته جومات زمونږ نه ووتو دې وجې نه زه دې پروګرام زه ډېره زیاته ستاینه کوم انشاءالله موږ به د دې حوصله افزایي هم کوو
او حکومت د دې ذمہواري اخیستې ده. حکومت په خپل ځای باندې انشاءالله خو زه بس نوي نسل ته او ځوانانو ته چېرې موږ کې اعتماد پکار دی، په موږ کې د هنر او د زده کړې او په موږ کې د خپل کلچر دې طرف ته یو توجه پکار ده چې دا په موږ کې راشي. قومونه دا قوم به دا به ډېر لوی مخ په وړاندې باندې ځي. او زما جی مراد صاحب بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول زه د مشرق نیوز شکریا ادا کوم. نن چونکې د ریچ پروجیکټ کم پروګرام دی کلچر په حواله سره نن مختلف سټالز مونږ ولیده چې په هغې کې مختلف زمونږ پخواني ثقافت چې کم شیزونه مطلب مختلف شیزونه هم مونږ ولیده. نو که مونږ د دې ځای نه میسج ورکوم چې زمونږ کم خلک دی کم نوی نسل دی هغه د پخواني زمونږ چې کم ټوپۍ دي زمونږ کمې ټوکرۍ دي شکارۍ دي لاټین دي هغې مطلب هغه هنر لري بیرته توجه ورکړي. کم نوی هنر چې دی مطلب په دې وخت نشو ضایع کولی او انشاءالله خپل ثقافت او د خیبر پښتونخوا حکومت زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دې حکومت دې کلچر لا ډېر زیات په مطلب پیسې ویستې دي او ښه سپورټ کوي په هر لحاظ سره. نو زه نن خو ډېر په تفصیل سره خبره وشوه. زه بیا د مشرق ټي وي په آخر کې مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د ریچ کې پی کې او ډي ارګنایزیشن ډېر زیات مشکور یو چې هغوی د پښتنو د ثقافت د حوالې سره نن د دې پروګرام ارینجمنټ وکړو. د نن سباني دور کې موجوده ټیکنالوژي زموږ پښتانه وروڼه د یو بل نه لرې کړه او هغه د ثقافت علامتونه چې هغه نن زموږ په وخت کې ورک شوي دي او د هر شي شاته یو تاریخ پروت دی. نو د دغه تاریخ ژوندي ساتلو دپاره پکار دي چې پښتانه هغه ثقافتي شیزونه بیا میدان ته راولي او هغه راښکاره کړي. او که مونږ یووالی غواړو د پښتانه یو کول غواړو نو مونږ ته پکار دی چې خپل حجره او خپل جوماتونه آباد کړو. ډېره مهرباني، شکریه.